أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سورة مومنو مخی آیتونو کی تذکرہ و مختلف قسم دلائلو اللہ ستاسو دا پارا ورز و شپا پیدا کرلی اللہ ستاسوم خالق دے دا ہر شی پیدا کون کے دے ستاسو دا پارے کرلی نو تاسو کم طرف تاوڑی اللہ ستاسو دا پارا زمکا پیدا کرلا قراری والا اسمانی چدگر زولے ستاسو لا اخکولی صورتونے در کرلی تاسو لے رزقنم پاکی زدر کرلی خیر ورکون کے برکت ورکون کے اغا اللہ دے چرب دے دا طول عالم دا کارونا طول چری دا اللہ کرلی اغا اللہ ہمیشہ جون دے دے نور خلق اغا ہمیشہ جوندی بنائی اللہ ہمیشہ جون دے دے نظام چلون کے دے اغا باندے غفلت نرازی اغا باندے کمزوری نرازی خوب غفلت پہ نرازی مرگ پہ نرازی نو چی غواړي نو دا اللہ نغختل پکار دی بیا د خلکو اعتراض و داغی جواب خلق بلگیائی وی با زمنگ خبر او منا زمنگ خوال راشا داو کاغو کا دا طولی خبر داغی جوابونا مختلف وزدے زینا بیا دلائل دی پا توحید باندے نا پیدائش تذکرہ کئی ستاسو پیدائش ستاسو دا اصل دا مشر دا نیکو دا آدم علیہ السلام پیدائش سنگا شوے دے دا خاوری نا دے بیا ورپسې د هغه چې او څومره اولاد دي نو د هغه د څه نه دي د هغې تذکره کوي بیا د دې تذکره هم کوي چې تاسو چې کله الله دې دنیا ته راولي نو واړه یئ تابع یئ نو بیا تاسو له ژوند درکړي نو تاسو لوی شئ ځوانۍ ته ورسئ بعضې پکې داسې چې هغه بوډاوالي ته ورسي بعضی داسی چې هغه پکې مخکې نه لاړ شي مړه شي دا ټول څه چې کوي دا الله کوي هغه الله ژوندي کولم کوي او مړه کولم کوي په دې خبره کې د الله دپاره څه مشکلات نشتی الله چې څه کول غواړي څه فیصلو کی نو بس کن فیکون خبرئ ورپسې بیا یو قسم زجر ورکی کافران اللہ او دی کم طرف تا اوڑی جگڑی کئی تکذیب کئی اللہ پیغمبران میرا لی گلی نور پسی تخویب تذکرہ دا قیامت کی با ددی پا سٹونو کے توقونی پخپو کے بے زنزیرونی راہ کو دیکھی گی با ورتبا چولے کیگی پاغی گرم و اوبو کی براخ کو دیکھیگی او دا بوتم ویلے کیگی کم زیر استاسو شریکان ستاسو آلہا و تاسو پی گمان کا وقت کم زیدی
نو دی بالته کې اول وای زمونږ نه ورک شو، بیا وای نه من خو نه دی کړي، من خو شرک اړو کړی نه دی. دا د دې حال دی. هلته به ورته ویلی کېږي دا په سبب د دې چې د دنیوي آلاتو دنیوي مادیاتو پسې شوي وی، د هغې د وجې نه تاسو حق پرېښودی و، تاسو لویي کوله، تکبر یې وکاو، نو نن د دې وجې نه ننوځئ جهنم ته. او بیا ورپسې تسلی ورکوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا، ته صبر کوه، د الله وعده رښتونی ده. دا څومره چې مخالفین دي الله به تباه کی. دا کم چې مخالفین دي، دشمنان دي، د دې تباهی یا وستا په ژوند کې موږ وکړو ته به ووینې، او یا به داسې چې موږ به تا وفات کو، ستا د دنیوي ژوند نه وروستو د وفات کېدو نه وروستو به موږ په دې باندې عذاب راولو. نو بیا مطلب دا دی چې ته بیا نه ته به دې نه خبرېږي، فإلینا یرجعون، زموږ طرف ته به دې راګرځولی کېږي. د هغې تذکره کوي، د مخکینو پیغمبرانو د راتلو تذکره کوي. څومره پیغمبران چې راغلي هغه د الله په حکم راغلي، د ځانه نه دي راغلي، د ځانه خبره نه ده کړي. نو کله چې حکم د الله راشي نو فیصله به وشي په حق باندې، او کله چې فیصله وشي نو باطل پرست چې څومره دي کم ځای دي نو هغه به تاوان کې پریوزي. هغې تذکره به کوي. هو الذي خلقكم من تراب، الله هغه ذات دی چې پیدا کړی یې تاسو د خاورې نه، مطلب ابتدایي تاسو د خاورې نه کړله. ثم من نطفة، بیا د نطفې نه، بیا نسل یې چلولی په دې طریقې باندې. نو کله چې نطفه رحم ته لاړه شي، ثم من علقة، نو بیا د وینې د ټوکړې نه، بیا وی دا ثم من مزغة، نو بیا د غوښې د ټوکړې نه، بل ځای کې وی ناول کې نطفه، نو بیا علقه شي، نو بیا مزغه شي. د هغې نه وروستو بیا الله شکل ورکی، اډوکې پکې پیدا کی، اډوکې ته غوښه واغوستی. نو کم از کم 6 میاشتې دی په رحم کی، زیات نه زیات 2 کاله. عام طور باندې دغه 9 میاشتې دغی. ثم یخرجکم طفلا، نو بیا راوباسي تاسو واړه، داسې وړوکی چې هغه د خپل ځان د سنبالولو نه دی، نه هغه بیا په هغه وخت کې ابتدا کې نه لیدل کولی شي، نه لاس و خپې کار کوي. یو وخت کې څه وخته پورې دغسي رو په ده کې ترقی پیدا کیږي، ترقی طاقت ور الله ورکوي. دی رو بیا کینی، بیا رو وخت تیریږي، نو بیا پاسی، نو بیا په ګرځېدو شروع کی. اول کې تولانی خپاړی کوي، او بیا ورپسې ودرېږي، رو تلل کوي. خبرې اول کې نشي کولی، وروسته رو خبرې هم شروع کی. ځان له د خوراک بندوبست نشي کولی. دا بعضې څیزونه داسې دي چې الله رب العزت یې کله پیدا کی نو لږ وخت وروسته دی پاسي ودرېږي، بس لږ وخت پکې نو. دا بعضې څیزونه داسې دي چې هغې پاسېدی نشي، ګرځېدی نشي،
لاس او پیکار نه کوي دغسی یی نور ولا خدمت کوي ادا زمونږ دا څاروي چې دي کله چې بچی پیدا شي نو بس لږ وخت وروستو هغه بیا پاسې ودرېږي دا د الله کړه دي نو دلته کې لاس او پې شته دلته کې اسباب شته هلته کې دا څاروی به ورسره چیل کوي د څاروي هغه مسله ورانه ګرانه وه الله هغه له مخکې نه طاقت وله ورکړه ابتدا کې او راپایسو دا نور څیزونه یې مرغۍ دي نغم اول کې بس سره ګوړي څه نشي کولی دلته کې دا چرګان دي چرګانو وړوکي بچی چې پیدا شي لږ ساعت وروسته هغه ودرېږي هلته کې هم دغه قصه نشته چې هلته کې په مخوږه کې وله بیا ورکوي مخوږ کې نه کې په خپله به کوي په خپله به خوري ښه او دې نورو مرغو ته چې ګورې نه بل شان دی دا د الله یو نظام دی الله یو قدرت دی خلکو ته یې ښیي دغه ځای کې زه داسې کوم او دلته کې مې داسې کړلي نو دلته کې انسانانو ته چې ګورې نو دی به انتظار کوي سو 2 کاله پورې دی انتظار کوي نو 2 کاله بعد دی بیا رو خوراک شروع کی ګرځېدل شروع کی رو خبرې شروع کی نو بیا به انتظار یې دته نو دی چې کله پوخ عمر ته رسی دی چې کله په خپلو خپو باندې ودرېږي نو هغې ته 15 کالو ته رسېدل پکاري هغه وخت وروسته بیا وروسته دی بیا په خپلو خپو ودرېږي دی بالغ شي بیا د ده نه تپوس کولی کېږي ثم یخرجکم طفلا نو بیا راوباسي تاسو واړه تاسو تابع یئ د مور و پلار تابع ثم لتبلغوا اشدکم بیا دې دپاره چې نو تاسو له عمر درکړي دې دپاره چې ورسئ تاسو خپلې ځوانۍ ته پوخ عمر ته د ځوانۍ عمر ته د طاقت عمر ته لتبلغوا اشدکم نو بیا دله ژوند درکړي نور لتکونو شیوخا دې دپاره چې شئ تاسو بوډاګان نو بوډاوالي ته ورسئ ومنکم من یتوفی من قبل او بعضې د ستاسو نه هغه چې هغه مړه کولی کېږي مخکې نو څوک په ړوکوالي کې مړه شي څوک په ځوانۍ کې مړه شي ولتبلغوا اجلا مسمى دا ټول هر څه دې دپاره دی چې ورسئ تاسو خپلې نیټې ته هغه نیټه مقرر الله په نسبت باندې مقرر ده الله ته معلومه ده بل چاته نه معلومه که بل چاته معلومه وي بیا بچا کار کسب به نشو کولی ښه الله یو ورځ پکې کمه شوه 2 ورځې کمې شوې میاشت کمه شوه اگر دومره وخت پاتې شو کال پاتې شو نو د مر نه مخکې به دی توی شوی و ښه دیو جنا چا ویلي وی سامان 100 برس کی اور کل کی خبر نہیں د سبانه ورځې نه نه خبر چاہے پل کی خبر نہیں د یو قدم واخلي د بل پل د بل قدم داغه خبر نشته باندې ډېر خلک دي سي رواني هغه کې مړ شي اگر دلته اوس موږ سره ملاو شوی و بس دا عمر و دغه الله تعالی نه مقرر و دغه کې ختم شو بس باندې دا ډېر ښکلي الکوالی کې مړ شو رکوالی کې مړ شو ځوانۍ کې مړ شو دا د الله کارونه دي الا لتبلغوا اجلا مسمى د پاره چې ورسئ تاسو خپل نیټه مقرره تا ولعلکم تعقلون د پاره تاسو د عقل نه کار واخلئ هو الذی یحیی و یمیت الله غزاد چې ژوند کول کوي مړ کول کوي ژوند او مړ خدای الله پلاس کې د بل چا پلاس کې نشتی بعض خلک به اب خپل کوشش وکي ټوپک باندې گزارونه بو کی سړی به غلبیل شي لیکن چې الله یې نه وجني نو نه مري او بعضې چې الله یې وجني یو سړی بوله سوک ورکي نه سوک د وجې نه بهر راپرېوځي مړ به شي
الله خی منگتا دا ټول اختیارات زما دي. بعض خلک دی هغه په خنجرو والے شي دي، خنجرو باندې والے شو او سوار لس خنجر پکې یو تن والے شو اب هم ژوند دیو. بعضې پکې داسې حلال شي مړی ولا کټ کی چې الله یې نه وجني جو بس ژوندی بیا پاتې شي. نو ډېر داسې شي دي خلکو وجلې د خلکو دې تمه قطې شي د مړلی خلک روان شي دي وزا موږ مړ کوو حلال یو کو خلاصه شوه چې الله یې نه وجني نو ورځې پکې تېرې شي ډېر پکې تېرې شي هغه بیا ژوند دی. هو الذی یحیی و یمیت الله هغه ذات دی چې ژوندي کول کوي مړه کول کوي. فاذا قضى امرا نو کله چې فیصله وکړي د یو کار فانما یقول له کن فیکن وایي هغې ته چې وشه نو وشي. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات الله آیا نه ګورې تا کسانو ته چې جګړې کوي د الله په آیاتونو کې انا یصرفون کم طرف ته دي اړولی کېږي. الذین کذبوا بالکتاب کسان چې تکذیب کړی د کتاب او ما ارسلنا به رسلنا او په هغه څه باندې چې رالیږلي موږ په هغې باندې استازي خپل پیغمبران یو رالیږلي. نو د پیغمبرانو هم تکذیب کوي، پیغمبرانو چې سره راوړلي نو د هغې هم تکذیب کوي، د کتاب هم تکذیب کوي، د مسلې د توحید هم تکذیب کوي. فسوف یعلمون الله وایي زر د چې پوه بشي دي وخت را روان دی پوه بشي بیا خدا وخت بیا نه. اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل وایي کله چې توقونه د دې په سټونو کې والسلاسل او زنجیرونه به زنجیرونه به والسلاسل فی ارجلهم وایي نو زنجیرونه به د دې په پښو کې به د دې په لاسونو کې به نو اغلال یې په سټونو کې او زنجیرونه هغه لاسون ته اچولي یا پښو ته اچولي. یسحبون راښکلی کېږي بدي د دغې زنجیرونه به نیولي راکاږي به فی الحمیم په ګرمو اوبو کې ثم فی النار یسجرون بیا په جهنم کې اچولی کېږي. هغه وخت یې پته ولګي ښه ورخ نه به اوبه تېرې شوي بیا دی که ایمان راوړل غواړي نو نه به شي راوړی کم ځای به یې د دپاره ایمان رستو وي. ثم قیل لهم بیا به ویلی کېږي دي ته این ما کنتم تشرکون کم ځای دی هغه چې تاسو د الله سره شریکان کول تاسو شرک کوو د الله سره یو ځای کول من دون الله د الله نه سوا د نورو بندګیو کول نورو د الله سره شریکان کول چې دا اچانک خبره وکړي دی بوی ظلو عنا قالو ظلو عنا دی بوی ورک شو زمانگ نا چې سوچو کی حلقا ورک شو مطلب دا چې من خو شرک کر لے بیا با انکارو کی بل لم نکن ندعو من قبل شیعا بلکہ نو منگا چرا مدد شوی منگا دا اللہ نا سیوا مخ کی دینا من خود دینا منگا اللہ نا سیوا بلچا تا آواز سراڑو کڑے نا دے منگ شرک کلا کر لے کذالک یوزل اللہ الکافرین دارنگی اللہ گمراہ کی کافرانو لرا. سورۃ انعام کې هم تیر شي یو کم 13 آیات کې هلته کې و چې ورته ووایه ناول کې هم هلته کې مو یضلوا عنا بیا به هلته کې وایي نه موږ نه الله وایي ګوره دي ته کیف کذبوا علی انفسهم څنګه انکار یې کړلی څنګه تکذیب یې وکړو د خپلو ځانونو خپل ځانونو تکذیب یې وکړو کار یې کړی اوس وایي نه موږ نه دی کړی وایي اول کی یو شان خبر کی اور پسې بل شان کوي. کذالک یضل الله الکافرین دارنګي گمراه کوي الله کافرانو لرا. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض دا دی وجنا چې تاسو لوی کولا پس مکه کې بغیر حق پنا حق باندې ما کنتم تمرحون او دا په سبب د دې چې تاسو تکبر کاو یو فرح دی یو مرح دی وي نو فرح چې خیجو جایز ده او چې ناخیجو ناجایز ده لکه مخکې تیر شي قارون ته وی لا تفرح او لوی مکوا دا په دې شنو باندې په دې مال او دولت باندې مخ خوشالېږه په دې باندې منازېږه
نو هلته کې هغه غلط کار کاو نو ځکه دغه فرح چې دی نو دا غلطه وه نور فرح خوشحالي دا چې جایز کارونو کې سړی کې صحیح ده سړی به خوشحالېږي او مرح چې دی نو په دې کې تکبر دی اطراحت پکې دی وایي ځان ته پکې دی ګوتې نسی ځان پکې غټ ګڼي د تکبر کوي لوی کوي فخر کوي دا ناجایز ذالک بما کنتم تفرحون فی الارض دا پس او د دې چې تاسو خوشحالي کوله په هغه څه چې په ځمکه کې په ناحقه باندې نو خوشحالي په ناحقه باندې ناجایز ده او ما کنتم تمرحون پس او دا چې تاسو کوم تکبر کاو او دخلوا ابواب جهنم نو داخل شي دروازو د جهنم ته همیشه به یې پدې کې فبئس مثوى المتکبرین نو ډېر ناکار د ټکانه د پاره تکبر کوونکو فاصبر الله یې صبر کوا تسلی ورکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا ان وعد الله حق یقینا الله وعده رښتونی ده الله یې عذاب بول اور کوم چې څوک مخالفت کوي څوک تکذیب کوي د پیغمبر څوک تکذیب کوي د وحدانیت توحید نه مني رسالت نه مني د آیاتونو تکذیب کوي نه الله یې عذاب بول کوم ان وعد الله حق تصبر کوا دا الله وعده رښتونی ده فإما نرينك بعض الذين نعدهم نو یا خو موږ او خایو تا بعض د هغه نه چې موږ د دې سره وعده کو او نتوفینک یا به موږ تا وفات کو فإلینا یرجعون نو موږ طرف ته به خلق راګرځول کیږي موږ به تا وفات کو نو بیا به ته نشي لیدې مطلب دا ده نرينک وی موږ به تا ته خایو بعض الذین نعدهم او یا بتا وفات کو نو یا بتا توخا یا بتا وفات کو مطلب دا ده چې یا به ستا په ژوند کې راشي نو تبه اووینه او یا بتا وفات کو داغه نرستو په دی باندې عذاب راشي نو بیا به ته نه خبر وسوک دا وی پیغمبر خبر ده خبريږي ولی خبر ده بزرگ خبر ده پیر صاحب خبر ده دا ټول د غیب خبرونه الله دا الله صفت را اخلي او مخلوق لور کوي دته شرک وي بیا اسباب نشتی اده خبريږي پیر سے وای خبريږي زر قدمه کې وای کور نه چې کله مرید اوسي نو پیر ته پته ولګي دروغ وای پیر عجز د سنه خبر ده نہ پیر ته پته لګي نه فقیر ته پته لګي نه پیغمبر ته پته لګي او نه بل ولی او بزرگ ته پته لګي اچا ته پته نه لګي الله ته پته ده بس فإما نرينك بعض الذين نعدهم نو یا خو موږ او خایو تا ته بعضی د هغه نه چې موږ یې د سروا دی کو نه توفینک یا به موږ توفات کو فإلینا یرجعون زموږ طرف ته به دې راګرځول کیږي ولقد ارسلنا رسلا یقینا لګل موږ رسولان من قبل کستانه مخکې منهم من قصصنا علیک بعض د دین هغه دي چې موږ بیان کړلی پتا باندې ومنهم من لم نقصص علیک او بعض د دین هغه دي چې موږ نه دی بیان کړی پتا باندې قران کریم کې چې ګوره وړ کم د پیغمبرانو تذکرہ پکې ده اج ګوره نو 1,40,000 زیات کم پیغمبران دي 1,40,000 قرآن کریم کے حوالے یہ 5 پگشتی بس نور تذکرہ پکې نشي بعضی تذکرہ چې د هغه احادیثو کې شی بعضی پیغمبرانو نمونه یا بعضی پیغمبرانو تذکرې هغه شی دي لیکن چې وی ګورې نو کې دې شي چې سلو تم سو کو نه راسېخه چشماریه لیکن الله رب العزت دې بعضی بیان کړي او بعضی نه دي بیان کړي لیکن زموږ ایمان دې په دې ټولو باندې ټول انبیاء علیهم السلام چې څومره دي 1,40,000 زیاتو کم پیغمبران دي الله را لګلې په حق باندې راغلیو ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي بآيات الا باذن الله او نشته په اختیار د پیغمبر کې چراوړي یو نه مگر د الله په حکم فاذا جاء امر الله
نو کله چې راشي حکم د الله قضیه بالحق نو فیصله وشي په حق باندې وخسر هنالک المبطلون او تاوانی شي د غزه کې باطل پرس. هو الذي خلقكم من تراب الله غزات چې پیدا کړی تاسو د خاورنا ثم من نطفه بیا د نطفه ثم من علقه بیا د وینې د ټوکړې نه ثم يخرجكم طفلا بیا راو باسي تاسو باړه ثم لتبلغ بیا ژوند درکې تاسو را لتبلغ چې ورسې تاسو اشدګو په ځوانۍ ته ثم لتكونوا شيوخا بیا عمر درکې تاسو لا د لپاره چې ورسې تاسو بوډاوالي ته ومنکم من يتوفى باندې تاسو نه غدي چې مري من قبل دینه مخکې د بوډاوال نه مخکې ځوانۍ نه مخکې ولتبلغوا اشد اجل مسمى د پاره چې ورسې تاسو نیټه مقرره تا ولعلکم تعقلون پاره چې تاسو د عقل نه کاروالئ. هو الذي يحيي ويميت الله غزات چې ژوند کول کوي مړ کول کوي فیضا قضا امرا نو کله چې فیصله وکړي دیو کار فینما یقول لو کن فیکون و یاغه ته چې وش نه غوشي. علم ترى آیت نه ګوري الی الذين یجادلون فی آیات الله هغه کسان ته چې جګړه کوي د الله په آیاتونو کې ان یسرفون کم تر د یاړه کېږي الذين كذبوا بالکتاب هغه کسان چې تکذیب کړي د کتاب و ما ارسلنا به رسلنا او پاغس داغس تکذیب کړي چې دالي ګلی موږ پاغي باندې رسولان خپل فسوف يعلمون زرج داخلك بپواشي ذل اغلال فی عناقهم کله چې توقون به د دې پسټونو کې وسلاسل او رسی او زنجیرونه به د دې په کې یسحبون راخ کو دل کې با فی الحمیم په ګرمو بو کې ثم فی النار یسجرون بیا په جهنم کې اچول کېږي ثم قیل لهم بیا به ویل کېږي دي تاین ما کنتم تشركون کم زید یا چې تاسو کم شرک کاو دا الله سره شریکان کول من دون الله دا الله نه سوا قالو دی بو یصلوا الناس موږ خورک شو بل لم نكن ندعو من قبل دی بو وی چې نو بلکې نو منګه چې منګه را بلل کول دا الله من قبل دین مخکې شین سشیتا د دین مخکې مخو چاته आवाज نه کړي کذالک یذل الله الکافرین دا نه الله گمراه کی کافرانو لرا ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض دا دی وجه د دې وجنا چې تاسو لوی کولا پس مکه کې پناه غوانه ما کنتم تمرحون په سبدا چې تاسو کوم تکبر کاو او دخلوا ابواب جهنم داخل شي دروازو د جهنم ته خالدین فی همیشه به پدې کې فبئس مسول متکبرین نو ډېر بد دی ټکانه د پاره تکبر کوونکو فصبر نو صبر کوئ ان وعد الله حق یقین الله وعده رښتونی ده فایمان ورینک بعض الذین نعدهم نو یعقوب او خایو منګه تا ته بازي د هغه نه چې منګه د دې سروا دی کو او نه توف انک یا منګه توفات کو فیلنا یرجعون زمو طرف ته داخله راګر زولې کی ولقد ارسلنا رسلا من قبلک یقینا لګلی منګه رسولان ستانه مخکې منهم د دینا من قصصنا علیک بازي هغه چې منګه بیان کړي په تابانه و منهم ولم نقصص علیک او بازي د دینا هغه چې منګه نه بیان کړي په تابانه وما كان لرسول ان ياتي بآيات الا باذن الله نشته په اختیار دی او پیغمبر کې یو رسول کې چې راوړي یو نه خمګر د الله په حکم فاذا جاء امر الله نو کله چې راشي حکم د الله قضیه بالحق نو فیصلو شي په حق باندې وخسره هنالك المبطلون او تاوانیان شي تاوان کې پریوزي د غزه کې باطل پرس. الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. اللهم قنا سوء متمسك صلى الله عليه وسلم.